بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیل شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی په هغې باندې به هم خبره اتره کوو او دې سره سره چې کوم دی نو د افغان کډوال چې کوم مسایل دي یا څه ایشو دي په هغې به هم خبرې کوو. ورسره چې کوم تجارتي خلک دي د هغې څومره نقصان شوی دی په هغې باندې به هم خبرې کوو. لومړنی به راشو افغان کډوالو ته. د تېرې څه مودې راسې پاکستان نه افغان کډوالو ته ویلی شوي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته واپسي وکړئ، خو تر دې دمه پورې په زرګونه خلک خو لاړه، خو په لکونه خلک په پاکستان کې اوس هم پراته دي، خپل ژوند کوي لګیا دی. بیا ویلی کېده دا چې لکه افغان کډوال دې لاړ شي، خو په دې منځ کې چې کوم تاوتریخوالی و د افغانستان او د پاکستان ترمنځه، د هغې له وجې چې کوم دی بارډر بند کړلی شو، نو د هغې د وجې افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي پاتې دي تر دې دمه پورې. بیا څو ورځې وړاندې چې کوم دی نو د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز صاحب چې کوم دی هغې په جوماتونو کې باقاعده اعلان وکړو، د پنجاب پولیس ته دغه وینا وکړه چې کور په کور وګرځئ، چې کوم افغان کډوال دي هغه دغه ځای نه بهر کوي. افغان کډوال د پنجاب نه هم راوځي، د کراچۍ نه هم راوځي، هغه افغان کډوال راځي او پېښور کې چې کوم دی دلته کې ځای نه نیسي، دلته کې جمع کیږي. بیا زموږ افغان کډوال ورونو سره خبرې اترې وشوې، په څه بورډ بازار کې وشوې، څه مختلف نورو ځایونو کې خبرې وشوې. هغوی دغه یوه ګیله لري د پاکستان نه، ویلی کېږي دا چې پاکستان دې موږ له لږ ټایم نور راکړي او که ټایم نه راکوي نو یو خوا موږ د پنجاب نه روباسي، د کراچۍ نه روباسي، راته وایي چې خپل ملک افغانستان ته واپسي وکړئ، خو دلته کې یو خوا واپسي اعلان کوي لګیا دی، بل خوا راته بارډر بند دی، نو موږ په کومه باندې لاړ شو خپل ملک افغانستان ته. اوس به راشو په جنګ باندې به لږه خبره وکړو چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ جنګ جوړ شوی ولې دی، په کومه خبره باندې جنګ دی. جنګ جوړ شوی په دغه باندې دی چې د پاکستان د اړخه افغانستان ته کم مطالبات ایښودلی شوي وو چې یاره ستاسو خاوره دی د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، چې کم هلته کې ډلې دي، تنظیمونه دي، ټي ټي پي شو، داسې ایکس وائی زیډ نور تنظیمونه شو، دا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، دا باندې چې کوم دی تاسو خپل اپریشن وکړئ چې دا د افغانستان نه لرې شي. بل خوا مونږ ګورو د افغانستان څه مطالبات دي، د هغې لومړنی مطالبات دا دي چې کم افغان کډوال دي نو دا په ګڼ شمېر تعداد کې تاسو افغانستان ته رالیږئ، نو مونږ باندې دا یو قسم لا بوج شي. بوج خو نه دی پکار، ځکه چې افغانستان د هغې خپل وطن دی، یو کس که 20 کاله 50 کاله په بل وطن کې تیر کړي، اخر به خپل ملک واپسي به کوي، ځي به. بل خوا چې کوم مونږ د تجارتي خبره وکړه چې یاره د جنګ منځ کې کم بارډرز بند دي، د هغې له وجې مونږ ګورو چې د لنډي کوتل لا کم مین روډ دی، بای پاس دی، په دې باندې لا دا تا د ټریلې چې کوم دی هغه ولاړې دي، په هغې کې داسې میوجات دي چې هغه څښا کېږي لګیا دی، بلکې څښا شو. نو هغې ډریورانو سره چې زموږ خبرې اترې وشي هغوی هم دغه وایي چې یاره په کروڑونو روپو باندې زمونږ نقصان شو، دغه نقصان به مونږ ته څوک راکوي. یو خوا تجارتي خلک پریشانه دي، بل خوا افغان کډوال پریشانه دي، بل خوا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی روانو، په هغې کې بیا چې کوم دی نو لږه خبره به وړاندې بوځو. د افغانستان او د پاکستان ناستې وشو لومړنۍ په دوحه کې، چې کوم مطالباتو هغه افغانستان ته کېښودل مخې ته. افغانستان خو د اول سر کې د پاکستان چې کوم مطالباتو هغه منل نه او نه د هغې په هغه خبرو باندې اعتماد کولو. بیا هغې نه بعد چې کوم دی په ترکیه کې کېناستېده، په ترکیه کې یو غونډه شوه، په ترکیه کې چې کله کېناستېده په هغې کې افغانستان ته یو ځل بیا پاکستان چې کوم دی سره د ثبوتونو دغه مخې ته کېښودل چې یاره دا ځای نه دي په افغانستان کې او دا د پاکستان خلاف استعمالیږي. هغې بیا د ثبوتونو نه بعد افغانستان دا ومنل چې واقعي سره تاسو ټیک وایئ. خو ګورو چې دغه جنګ نقصانات چاته میلاویږي. یقینا دغه جنګ چې کېږي که هغه د پاکستان د اړخ نه یا د افغانستان د اړخ نه، نو په دې کې ویلی کېږي دا چې مونږ نقصان که وګورو نو تجارتي خلکو ته دی او زمونږ عام چې کوم خلک دي هغې ته دی. بل خوا مونږ ګورو چې افغانستان د پاکستان سره چې کوم مطالبات دي هغه هم نه مني
او دلته کې په لکونه خلک افغانان چې کم دی په پاکستان کې ژوند هم کوي. دلته کې افغان کډوال په دې هم پریشان دي چې یو خوا زمونږ ملک جنگ کوي د پاکستان سره، بل خوا موږ په پاکستان کې ژوند کوو. خو د افغان کډوالو دغه یوه خبره چې زمونږ ډېر زیاته خوښه شوه او یقینا همدغسې شوي دي چې د پاکستان د حکومتي اړخونه هغې ته نه څه نقصان رسېدلی دی او د پاکستان کم عام ولس دی د هغې اړخ نه هم هغې ته څه مشکلات مخې ته نه دي راغلي. مونږ ګورو چې لا دا ټریلې په لنډ کوتل بایپاس روډ باندې ولاړې دي، په هغې کې هم زمونږ داسې پښتانه خلک شته دی چې هغه روزي هغې ته ناشته ورکوي، روټۍ ورکوي. تر دې دمه پورې مونږ څومره هم وکتل نو هیڅ قسمه مشکلات د پاکستان د اړخ نه ورته نشته دی. دې سره که مونږ دا وګورو نو افغان کډوال وایي چې یاره مونږ ته دې ویزه راکړلی شي. نو که په ویزه باندې زه لږه خبره وکړم، هغې وایي چې پاکستان د اړخ نه ویلی کېږي چې افغانستان ته دې اول لاړ شي، بیا د هغې نه بعد د پاکستان ویزه والي او په ویزه باندې دې راشي. بیا پکې زمونږ افغانان وروڼه دغه هم ګیله کوي چې یاره مونږ وکتل چې داسې څنګه چې مونږ په پاکستان کې پراته یو نو دغسې پاکستانیان هم په نورو ملکونو کې پراته دي. نو د هغې سوال دغه دی، خو زه لږه دا خبره وړاندې بوځم چې کم زمونږ د پاکستانیان وروڼه دي نو آیا هغه هلته کې چې کم که په سعودي کې دي یا په دوبۍ کې دي یا به داسې په نورو ملکونو کې دي نو هغې سره باقي د ویزه ده، په ویزه باندې پراته دي او چې ویزه یې ختمه شي هغې هم خپل وطن ته راځي. بیا افغان وروڼه دا هم ګیله کوي د خپل د افغانستان چې کم چارواکي دي د هغې نه، بلکې ګیله هم کوي او غوښتنه هم کوي چې هلته د جینکو په تعلیم باندې پابندي ده، آیا هغه دې آزاد کړلی شي. هلته کې داسې نور چې کوم روزګارونه دي هغه دې آزاد کړلی شي، چې کوم جایز مطالبات دي. نو هغې وایي چې یاره هلته مونږ ته د سکولونو مسایل دي، هلته مونږ داسې نور کاروبارونه لکه یوازې دا نه ده چې مونږ دې دلته کې سبزي خرڅو نو هلته دې هم سبزي خرڅه کړو. نو دغه ټولې خبرې دي د افغان د کډوالو چې کوم زمونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم ناستې شوې او بیا ویلی کېده چې دغه ناستې ختم شو، د دې په منځ کې چې کوم د سیز فایر شوی او هغه هم وشو. بیا ویلی کېږي دا چې اوس دوباره د پاکستان او د افغانستان به یو ځل بیا ناستې کېږي او الله دې وکړي چې دغه ناستې وشي چې دغه خبره جنګ ته لاړه نه شي. جنګ نه دی پکار، جنګ دواړو طرف ته نقصان دی، که افغانستان دی که پاکستان دی. نو الله دې وکړي چې دغه ناستې دوباره شي او که په زه به خپل د پاکستان حکومتي چارواکو ته دغه یو خبره وکړم چې هغې غټ زړه والا ملک دی، هغې دې دغه خبره په ناستې باندې ختمه کړي، که یو ځل نه، دوه ځل، درې ځل، پنځه ځل. خو زمونږ دا هم مونږ وکتل چې کوم ډي جی ایس پي آر دی هغې دغه یوه خبره وکړه که د پاکستان خلاف څوک هم په غلط نظر باندې سترګې اوچتوي یا پاکستان ته نقصان رسوي نو دا به د هغې غلط سوچ وي. ګرانو کتونکو دغه ټولې خبرې وې د تجارتي حوالې سره، هغه هم مونږ وکړې د افغانستان د پاکستان چې کوم مطالبات دي هغه هم مونږ مخې ته کېښودل او چې کوم د افغان کډوالو وروڼو خبرې وې هغه هم مونږ مخې ته کېښوده. داسې وخت په وخت به مونږ تاسو نور هم اپډیټ کوو چې کوم اپډیټس مونږ سره راځي تاسو ته به مخې ته ږدو. دا و زمونږ نننی ولاګ. در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.